ووټ اخیستل دا برین واشنګ دی او ووټ اخیستل هغې دپاره خپله یو لایحه عملي او هغه لایحه عمل چې ده نو امانګړ کې نن سبا شروع ده خلق راځي خلقو سره ملاقاتونه کمپین او دی دلته دا توجه هغه مکمل په جلسه باندې مرکوز ده خبره به کوو مونږ د ټولې ضلعې چکر راوو او تاسو سره یو څو خبرې شیر کړو د پبو د تحصیل نظامت ټیکټ هغې باره کې څه خبرې اترې شوي دي څه فیصلې دي مونږ ته څومره اطلاعګانې دي په دغې باندې به سبا هم خبره کوو سبا د هغې کیدای شي فاینل فیصله وشي خو هغې کې خبرې اترې روانې دي پرویز خان په خپله هغه کسانو سره ملاقاتونه رابطې اول ته چې کومه رای ده نو هغه په کوشش کې دی چې زه د چا په حق کې زه چاله ټیکټ ورکوم چې دا ټول پې متفق شي او اخري یکه چې د هغه بال چې دی نو هغه هم د پرویز خان په جیب کې پروت دی چې هغه بال کم طرف ته اولی ځکه چې د هغه خبره او بیا که هر څومره مخالفت وشي او هر څومره د رای سره اختلاف وشي نو اخري خو کم پنځه امیدواران چې دی چې اشفاق ناظم باندې دی کم اختلاف خپل ظاهر کړی دی موږ دا ووایو پنځه کم نامزد امیدواران دي خپل نامزدګي کړې ده په بي تحصیل نظامت لپاره تحریک انصاف وایي دا دی چې پرویز خان قیادت مني هغه فیصلې مني اوسه پورې هغې داسې بغاوت اعلان نه دی کړی کویره موږ ته ټیکټ میلاو نه شو بس بیا به موږ ولاړو یا پارټۍ خلاف به موږ استعمالي وو صرف دا ویلي یاره موږ خاموش کیږو موږ به کار نه کوو دا پرویز خان قیادت باندې خو دا متفق دي دا غټه خبره ده مقصد دا دی د هغه په قیادت متفق دي د هغه په پرویز خان په قیادت څه خبره څه لاین څه دغه نشته خبره د ټیکټ ته او په ټیکټ باندې مسله ده نو چې مشر یې څنګه بیا حل کوي نو امید دا دی چې دا مسله به په کور کې بیا حل شي او د هغې فیصله به راشي او سبا انشاءالله د هغې بریکینګ نیوز کوشش به کوو چې تاسو سره شیر کړو او هغه خبر تاسو ته ضرور رسو د عوامي نیشنل پارټۍ چې کومه خبره وه هغه هم تاسو سره پرون وشوه بېګا مونږ وکړه پرون د هغوی ورکر کنونشن شوی او هغه ورکر کنونشن نو تنظیمي اجلاس و د بټو کوم ټیکټ معاملې کې کوم اختلاف و خو هغه بغاوت شکل اختیار نه بټو چې کوم پریس کانفرنس کړی نو هغه پریس کانفرنس نه پس د تنظیم اجلاس او تنظیمي چې څومره عهدیدارانو جنرال سیکرټري او صدر دا د ټولو تپو هلته موجود او میا صاحب هغه حالات کنټرول کړل مقصد دا دی چې د کور نه کوم مخالفت هغه جنګ چنګاري اوچتېده په هغې غټ کاڼی کېښو اختلافاتو باندې غټه تیږه کېښو کور یې اوبه کړو نو دغه د پبو صورتحال بل طرف ته جهانګیري کې سرګرمیانې جاري دي ادریس خان رور راوتی دی او هغه په میدان کې د ادریس خان ډیرک کمیټۍ چیرمین دی او دوه ځل د دې جهانګیري نه ام پی ای منتخب شوی دی خلکو له ډېر کارونه کړي دي خدمات دي دې سره د خان بابا خان پرویز خان زوی جمشید خان هغه په میدان کې دی او برپور رابطو سره دی نو مسعود عباس زوی سکندر مسعود عباس هغه میدان کې دی مقابله به هلته هم ډېره ټفي د هغې خبرونه به هم تاسو سره سیاسي صورتحال اوورال د ټولې ضلعې په دې باندې به مونږ یو نظر اچو او بیا به تاسو سره شیر کوو فی الحال زه تفهیم کامران خټک او شهنشاه تاسو نه مونږ اجازت غواړو د الله په امان